ځنه کسان شته دي بله ورځ یو کلیپ رویدلو ایو بدنام زمانه مولانا دی څه نامې خستلی هم ورته نه دی په کار څه هغه یی چې یزید سره خبر نه دی هغه ډېر ښه سړی و ساچوی حسین کا دلکې لسونه هغه یې ټوله واصل جهنم کړله زه افسوس کوم دغه مولانا ته څه کتاب نه پړووي امام ذهبي نن 900 کاله مخکې سیر اعلام النبلا کتاب یې لیکلی سیر اعلام النبلا دغ کې په خپله یی امام ذهبي یی جملې ته ښه شو کوئ ضایع نه کوئ دو یی چې کله عبدالله ابن حنظله قصد د عبدالله ابن حنظله د زده کوم څه د چوک دی حنظله نامه مو لیدلی دی پیغمبر صحابي و غسیل الملائکه څه ملایکو هغه ته غسل کړو هغه پکې ذات صحابي دی هغه سوای دی عبدالله نومیږي څه نومیږي عبدالله دا یو وفد سره لاړلو شام ته څه زه نږدې نه د یزید وکسم څه دا څه ملعون انسان دی چې د حسین عباس قاتل کړله ای کاش که 61 هجري دوی بیدار شي بیا به دا نه کېدل خدا ورځ سر بیدار شو ورځ سر پاڅېدله دا وفد څه کله لاړلو یزید سره ملاقات ته ملاقات څه وشولو هغه نه بعد څه کله د راووتلو جمله یې دغه دی د عبدالله ابن حنظله څه داسې کاس نه راووت خصوص کوي جمله ضایع نه کوي خصوص ځوانانو لپاره یم سیر اعلام النبلا لیکونکی څوک دی امام ذهبي نن 900 کاله مخکې چې دا کتاب ټول مسلمان حتی وهابیان یې مني امام ذهبي ډېر په غوټ یې مني څه کله ونه راووتلو وډر شو څه داسې کاس نه د راوځو سوچ کوئ داسې کاس نه د راوځو څه نږدې دی چې اسمانه مو نیتیږي ونه ورېږي د دې کړي شی دی څه د عبدالله ولیدله عبدالله به شی لیدلی وي خصوص کا ویله داسې کاس نه دروځو څه مو ته ځان وخت کې ترجمه نه شم کوای چونکې خویندې میندې بیا واوري ینکح الامهات والاخوات والبنات څه دا ملعون دوره بدکاره و څه محارمو سره پوهېږو د محارمو سره چې هغه کې میاندې رسي هغه کې خویندې رسي هغه کې نونې رسي ینکح الامهات والاخوات والبنات څه دا محارمو سره ګناهانو کې مبتلا و دغسې اوس بیعت کوه دا بیا 1 نمبر کې خلیفه منه دا بیا امام منه خو بس یوه خبره به دغه منبر نه وکړم داسې کسانو دپاره چې ورځه د قیامت شي تاسې خدای یزید څخه پاڅوه موږ حسین څخه خدای پاڅوي بس دا فیصله به د نن ورځې دغه ځینو کو کوونه دفاع څه صورت وسوي خو ورځې قیامت دغه تکات ځان کې پیدا وکړه چې همدغې دنیا کې وایه چې خدای مو یزید څخه پاڅوي خو دا تکات مو کې شته چې مو وایي چې خدای مو حسین سره پاڅوي لذا حسین د بیعت قضا داسې دی لکه آیت تطهیر جوټراو کوله حسین بیعت قضا کوله داسې دی لکه حدیث اثنا عشر ټکراو کوله حسین بیعت قضا کوله داسې دی لکه حدیث ثقلین نه انکار کوله حسین بیعت قضا داسې دی لکه رسول الله ته یزید وایي چې ما سره بیعت وکړه خبر محسوس ده که یو مسلمان پاسیږي رسول الله ته وایي چې ما سره بیعت وکړه دا مسلمان پاتې کېږي بیا رسول الله صاحب مسلمان بیعت کوي لذا حسین بیعت قضا کوله رسول الله نه بیعت قضا کوله دی دا نفس رسول دی دا ابناء رسول دی دا وارثان رسول دی دا د حدیث ثقلین بنیاد باندې قرآن وارثان دی ځکه چې کله مروان حسین ته د مدینې محلې کې دا خبره وکړله لیارې کې ورسره کراس د کوي ورته د کو څه وشه دا یزید سره ټکاره ما راشه ګذاره وکړه بیعت ورسره وکړه امام حسین جملې دسته نه چې زه به یزید سره بیعت اول خو افسوس دا د مروان چې تو حدیث ثقلین ویلی نه دی اورېدلی تو حدیث سفینه ویلی نه دی اورېدلی تو آیت تطهیر دا جمله حسین ته ویلله مولا حسین ته چې زه بیا یزید سره بیعت یاد وساته مروان چې کومې ورځې نه تاسې رسۍ یزید لاس ته ورکړه د خلافت هغې ورځې نه وعلی الاسلام السلام وشه اسلام صفت اول ویلو شه دغه اسلام کې به هیچ یا نشو پاتې
ویلې مو بېګا د عرض وکړو څه ټولو منکراتو د ټولو ګناهانو بنیاد 61 هجره کې هغه څوک و؟ یزید و. 62 هجره کې کاش تاریخ متمکاوم و د تبینالو خو خلاصه بینام څه وخت زیات تېر شو. 62 هجره 61 کې کربلا واقعه وکړه. صبر نه وکړو ځینې کسونه چې یزید خیمان شوی دی توبه یې وکړله. او دویمه خبره ده چې ابن زیاد ته غوسه شول چې دا د څه راخیستې دا د ویلې داسې وکړه. اوس دا پردې ونیسئ. 62 هجره مسلم بن عقبه ځوانان زده کوئ. مسلم بن عقبه دی گورنر و. دی ته یزید وویله چې کله عبدالله ابن حنظله ته نه راغللو چې دی دا حالات یې ولیدلو ګناهان یې ولیدلې مدینې کې انقلاب یې راوخیستو. عبدالله ابن حنظله پوښتېدل چې انقلاب راولوئ یزید څه بیعت مه کوئ دا خو ګناهګار دی بدکار دی زناکار دی شربي دی. کاش 61 هجره کې حسین سره مواوی لاړ وی. کاش حسین خبر ته مغوږ چاله خو بیا یې د ټایم څه پوښتنه دلته څه دوی انقلاب راوستلو. 62 هجره وا چې یزید مدینې نه حمله وکړله. خو څنګه حمله سوچ کوا مسلم بن عقبه ته ویل چې 3 ورځې سوچ کوا جملې ته چې بدن وخته د ودرېږي 3 ورځې مدینې نه محرم د تحلل دي. دا یزید دی دا نه وزید دفاع کوي. خبره 10,000 یا کم و بیش دوره پیغلو جلکیانو سا گناهانی وشولی. صرف دانا مسجد نبوی کی وسان و تڑلا مسجد نبوی نجس کڑلو داغو حالانکہ دنیا کی اول ترین مسجد الحرام دے. دویم نمبر کی مسجد پیغمبر جمعه توہین وکڑلو. 10 ماہ کی توبو کی پڑھو یا وریدلی چیوی مورنا یو ظالم بچای را وخستلو ای مور په مخ کې دیوالو باندې وشتلو مړې کوت. دا د 62 هجره واقعه دیتا واقعه حرانه ای. دا دویم جرم دی سنگین جرم چې یزید وکړلو. او دریم سنگین جرم 63 هجره وا چې ابن زبیر هغه مکې پردې ته پناه یوړله. منجنیک هغې زمانې یو خپل هتیار ګڼلی شي چې هغه کې به تیږې چولې وور ولا تگی آغا امر وکړلو چې کعبه کوټې باندې وورولی شي. کعبه کوټې ور واخیستلو. یعنی زه به داسې وایم 61 هجره امامات نے حملہ 62 هجره نبوات نے حملہ 63 هجره توحید نے حملہ. دوست به مسلمان دے نه امامات منی نه نبوات منی نه توحید منی هما سے دفاع نه کوي. خو بهرحال یوه جمله به به عنوان امر بالمعروف نهی از منکر زاد تول ویلم چې څوره یزید و یزیدیات نه نفرت کوئ پکار د دین زیاتی د کردار نه نفرت وکوئ. څوره حسین و حسینیت سره مینه کوئ مغور کردار. هغه څه مراد امام مراد دا هغه د څاڅو کوشش وکړو چې خونو کې کا کلی کې د یزیدیات کردار وي مو اپناو نه کړو د حسینیت کردار اپناو کړو. حسینیت کردار کې یو شی دا دی چې زړه کې سار خپل مومن د پاره کې نامه ساته هغه د سکیتې ما وسکاوه